الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقزى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم د تیری دو جمعو د جمعه د خطبی موضوع دعا داغی اهمیت او په دغه سلسله کې د قرآن عظیم شان کې د انبیاء کرامو بعضی اهمی دعاګانې دا منګه داغي تذکره وکړه نننی خطبه کې د حضرت موسی علیه السلام د ژوند دعا اهمی دعاګانې او د هغې فلسفه د هغې برکتونه د هغې اثرات د هغې تذکره کوم یو دعا د موسی علیہ السلام الله په قرآن کې دا ذکر کړی دا چې رب انی ظلمت نفسی اے زما الله ما په خپل ځان باندې ظلم کړی په خپل حق میں کوتاہی کړی فاغفر لی اے الله ما ته بخنه وکي نو الله وتا جواب ورکو چې فغفر له من موسی علیہ السلام وبخو دا موسی علیہ السلام
پجون کی یو اهما مختصره د الفاظو په لحاظ سره یو ډیره وړه دعا ده چې موسی علیہ السلام د الله نه دعا وغوښتله ویلو چې الله ما ظلم کړی دی په خپل ځان باندې نو ما ته دا معاف کا الله وی ما درته معاف کو نو د دې دعا پس منظر سره او د دې پس منظر کې د دې امت د فارا چې په قران عظیم شان کې دا دعا ذکر کړي دا نو دای کې حکمت څه ده ولی الله ذکر کړي نو پس منظر د دې دعا دا ده د موسی علیه السلام د ژوند د یوې اهمي واقعي سره دا دعا تعلق ساتي او هغه دا چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې پرورش کوو او الته اوسېدو نو کله چې موسی علیه السلام بلوغ ته ورسېدو ځوانۍ ته ورسېدو نو الله رب العزت فرمایي چې دل موږ د فیصلو علم ورکو په هم ورل ورکړلا چې د خلکو تنازعات حل کول د خلکو جرګي به کولې او فیصلې به کولې او دا موسی علیہ السلام یو ځلې د مصر په خار کې را روانو د غرمې په ټیم کې راووتلو د فرعون د کورنا وی قتل چې په دې خار کې یو دوا کسان دي او هغه جګړه کوي نو دا یو سره د موسی علی السلام د قبیلې نو او دا بل د فرعون د قبیلې نو چې فرعون د موسی علی السلام کټر دشمنو نو چې کوم یو سره د موسی علیه السلام د قبیلې نو نو هغه پریاد وکړو درخواست وکړو افیل وکړو چې دا سره زما سره جګړه کوي د خلاف زما مدد وکړه موسی علیه السلام د دوانو خال راغی او چې را نږدې شو نو یو مکه جوړ کړه سوق او دای دغه دشمن دغه سړی ته وروغونته کې راواچو او ته ویل وی تر د سره جګړه ولې کې نو بس دا سوق د دسه جنگې دلو چې دارا اورځه او چې را اورځه نو مرش نو موسی علیه السلام ویلو چې هذا من عمل الشیطان دا عمل خو چې زمانه وشو نو دا خو د شیطان عملو زکه چې دا شیطان د انسان د لپاره دشمن دی او ښکارا گمراه کوونکی دی موسی علیه السلام دا سړی په سوق باندې وهلې دی او مړلې نو دا موسی علیہ السلام دا سړی نه وځو ځکه چې په سوق باندې سوق مړ کیږي نو موسی علیہ السلام وته دا سوق په تیز باندې راچېلې هم نه دی خو اشره تنبیه د فاره وته ویلو الکته د دې سړی سره دا جګړه ولي کې خو موسی علیہ السلام چې هغه ته سوق راواچو نو هغه مړ شو نو موسی علیہ السلام چې کله سړی ولیدو چې مړ شو نو فوري د خپل الله سره رابطه وساتله د دې وجه دا چې کله د انسان نه د بدن نه د اندامونو نه داسې عمل سرزد شي چې هغه د شریعت خلاف د قرآن او د سنت خلاف
یا د الله د احکام خلافی نو په دغه وخت انسان له پکار دادا چې د الله نه معافي پوری وغواړي. نو موسی علیہ السلام غیر اختیاری داغه نه سړی مړ شو او چې سړی مړ شو نو په دغه وخت کې څوک نشتا دشمن څوک ګواه نشتا خو موسی علیہ السلام ته په دغه وخت کې چې رایات شو نو هغه ته الله رایات شو چې دشمن خو پرې دوا انسان پرې دوا چې څوک به یې خبريږي یا به نه خبريږي او یا برانه څوک بدلوالي یا به وا نخلي خو زما د لاس نه یو سړی مړ شو نو دا خو به الله خپه شوی دا خو مان الله خلاف وکړل نو د دیو جنا فوری موسی علیہ السلام بغیر د سوچو د بیچاره نه بالکل په هغه وخت کې تر تازه دی په دغه دوران کې دی الله نه دا دعا غواړي او معافي غواړي چې رب اغفر لي رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی اے اللہ ما پخپل ځان باندې زیاته وکړو ما پخپل حق کې کوتاهی وکړه فاغفر لی الا ما تمعافی وکي نو بس د چې دا دعا وغوښتله یو خو داسې عمل و چې غیر اختیاري داغه نشو داغه دا سوچ او دا یقینو چې یاره په سوک مړ کېږي نه ځکه هغه ته دا سوک راواچو نور دا هغه نه اراده وه نه دا سوچو نه دا عمل پړه کې و اسی تنبیه ورکوله او د د لاس نه سړی مړ شو نو بس فوري الله ته رجوع وکړله نو په دې کې حکمت دا ده چې اے د پیغمبر امتیانو په دې دنیا کې تاسو په دې معاشره کې ژوند تیروئ چې په هغه معاشره کې به تاسو د قسمه خلکو سره واسطه راځي کله به جګړه راځي کله به فساد راځي کله به کنځلې راځي کله به ورانې وغیره راځي نو ته به د ټولو نه لومبې د الله نه معافي غواړې خپل الله ته به درخواست کې چې الله ما معاف کړي او دا هر یو انسان ته وایي ځکه شریعت یوازې د مولا نه دی یوازې د دیندار سړي نه دی یوازې د مجاهد نه دی یوازې د تبلیغی نه دی یوازې د بل عالم او د محدث او د شیخ القرآن او د شیخ الحدیث نه دی بلکې دا دین د ټولو مسلمانانو دی چې تا کومه مسله واورېدله نو دا به هر انسان دا به مني او په هغې باندې به عمل کوي نو د ټولو نه لومبې ته به معافي غواړي د الله نه موسی علیہ السلام هم د ټولو نه اوله معافي د الله نه وغوښتله داسې جامع او مانع دعا ده چې فوري ولا قبول هم کړه چې موسی علیہ السلام ویل رب انی ظلمت نفسی ای الله په خپل ځان مې ظلم کړی دی فاغفر لی الله ما ته بخنه وکړي الله اعلان وکړو فغفر له مون موسی علیہ السلام ته بخنه وکړله تم په دې دنیا کې د الله نه په دې دعا سره دعا وغواړه او دا یقین ولره چې موسی علیہ السلام الله معاف کړو هغه ته بخنه کړې وه نو موږ هم ګناهګار یو او بیا د آخري زمانه داغي امتیان یو موږ هم خطاګانې چې کیږي الله تب موږ هم معاف کې ځکه چې موږ هم ډېر ګناهګار نو دا په دې کې حکمت شو او د دې قرآن مجید کې د دې دعا د ذکر کولو حکمت هم دا دی چې مسلمانان چې کله مسخطا وکي یا لغزش د نوشي نو ډېر دا دعا غواړي چې الله ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی او ما ته معافي وکړي نو دا خو هغه ګناه شو چې کومه ګناه دا د حقوق الله سره تعلق ساتي
او کوم ګناه چې د حقوق العباد سره تعلق ساتي، غیبت شو، بهتان شو، چغلی شو، نو دا غیر لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا خودلې ده چې اللهم غفر لنا وله، یا الله مونږ تم بخنه وکي ځکه چې د پلانی غیبت هم وکړو، دا غیبانې بهتان ولګو او له هغه تم بخنه وکي ما پکې، نو بس تا غیبت وکړو نو دا دعا دی وغوښتل نو الله به درته دغه غیبت معاف کی، دغه حقوق العبادو کې کوتاهی در نشوي هغه به درته معاف کی. نو دا اهم دعا ده، د الفاظو په لحاظ سره ډیره زیاته مختصره ده، خو زما استاد ژوند د هر هغه لمحې سره تعلق ساتي چې کومه لمحه زمونږ نه د الله په نافرمانی کې تیر شي. نو کلم چې انسان نسل ارزش وشي نو دری پوری وی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ زمانہ با گناہ وشو ظلم رانا وشو نو ما تا معافی وکا. دویم دعا موسیٰ علیہ السلام پا دے جون کی چی دیر لوی احم دعا دا او دیر برکتی دعا دا او دیر دا خیرونونا او دا برکتونونا ڈک دعا دا. اغا دعا دا چې موسی علیه السلام د الله نه دا دعا غوښتې ده چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے الله ته چې کوم یو شیز ما ته رالیږې نو زه هغه شیز ته هغه خوراک ته زه محتاج یم. دا موسی علیه السلام وړه دعا ویلې ده، خو د دې دعا یو لوی پس منظر ده او هغه پس منظر دا دی چې موسی علیه السلام سړی کله په سکو او مرش نو دا سړی چې د چا سره امداد کړو دغه سړی په سبال بیا د یو سړی سره جګړه چولې و او موسی علیه السلام بیا په دغه ګرمۍ په دې ټیم کې را روان دی چې ویلی دو نو دغه د دې موسی علیه السلام د قوم سړی دی یو بل سړی سره جګړه چولې نو چې داغه سره جګړه چولې دا نو دې د आवाज وکړ وته ویلې موسی راشد سړی زما سره جګړه کوي نو پیذ الذی استنصره بالامس یستصرخه، سړی چې پرونه د دنه مدد طلب کړو نن وته بیا आवाज وکړو چې وته وهلی وته ویل راشه زما سره مدد وکړه. نو موسی علیہ السلام را غیر نږدې نو پرون خو ته پته لګېدلې و چې په سوق کې مې غټ طاقت ته او سړی مې وجلې نو دل نه دی بل سړی له سوق نه ورکو دی کافر له، بلکې د خپل مسلمان سړی په سیدی سیده الله صورت کوی ته دی خراش وي تر جګړې سره کې په مخه جګړې کې او جګړ مار دی رضان نه جوړ کړي. نو د دې سړی دا خیال شو چې یره پرون موسی علیه السلام دا سړی په سوق وهله او مړ شوی او نن موسی علیه السلام ما په سوق وهي یکدم یې ویلو وای اے موسی سکے اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، سکے نن تما وجنی لکه پرون چې دا سړی وجلو، نن ما وجنی او په سوق مې وهي لکه پرون چې دا هغه سړی وجلو. نو دغه سړی چې دلته کوم ولاړو نو هغه دا خبره واورېده، خو خيار سیو نه ویل چاله خا هغه توی چې تاسو مونږ د خاندان سره وجره ولی کدی ویلی وینه کې دیشي چې دا گواهی دغه بل سړی دا پټه کړي ختمه کړي چې هلاکه دته نقصان رسول وکړ دي ځکه دا گواره دا خو اوس بیرون ته وي خو خيار سیو نه نو ویلو پړلکی دا ویل چې خا پرون چې زمونږ نه کوم سړی وجلې شو ناغه اے موسی تا وجلو نو غلې شو یې مونږ ویل او دوانو ته قار را قار شو زی
د دغه قوم سره په خپل لار لاړ بل په خپل هغه سیده کور ته لاړ سیده د پارلیمنت ته لاړ د فرعون پارلیمنت او قرآن وایي چې وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى کله چې دغه سره لاړ او د فرعون پارلیمنت ته ورسید ویل چې اے فرعون ما هغه پرونی سړي داغي قاتل ما معلوم کړی او ته ویل هغه زمونږ د قوم سړی چې وجلې دی ناغه چې ستا په کور کې کوم جوان پرورش کوي او راغټیږي موسی علیہ السلام او ته یاد کو چې دا هغه وجل او دې سړي دا خبره د فرعون په پارلیمنت کې وکړه بده ځو کې اجلاس روان په دغه پارلیمنت کې یو سړی و چې هغه مسلمان شوی و خو هغه خپل ایمان پټ کړ نه خو دا نو چې د دعوا اوریدل چې یاره د موسی علیه السلام خلاف سړی راغی او فرعون په دغه وخت کې اعلان وکړ چې یاره پوجیان پمنډ کوي او چرته چې موسی علیه السلام ونیون راي ولې نو د دې اعلان سره سره سپه بهانه او په یو طریقه باندې دغه مؤمن سړی چې په دې پارلیمنت کې وو غل راوته منډه نو قرآن وایي وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى راغی یو سړی د لري طرف د ښار نه چې رامنډې وهلې په تیزۍ را روانو او چغې وې وهلې ویل یا موسی موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک بشکا مشران د مصر جرګه کوي ستا خلاف د دې د پاره چې مړی کی تعالی د دې وجنه موسی فخرجوا زائنی لک من الناسین بشک زستار پاره د خیر خواهانو نه یما ورته ویل په فرعون اجلاس را غوښته او تاسو پوجیان راولي او نشدي او به مړکې لہذا د مصر نه اوسه بس موسی علیہ السلام خو اسیر اوتله او بدغه خار کلی کې ګرځېدو او دا اطلاع چې وته به اعلان شو نو د فرعون کور ته لامل نړو سیده است کې روان شو نو لاړ او دعا یې ویلا دلته چې موسی علیہ السلام کوم یو دعا ویل د دام ډیره عظیمه دعا ده او هغه دعا ده چې موسی علیہ السلام ویل رب نجنی من القوم الظالمین اے اللہ ما د ظالم قوم نه مال نجات راکې فرعون دا غټول الله الاخر د موسی علیہ السلام خلاف دشمنان او هر طرف ته داغه حکومتو خو چې دا دعا ویل الله موسی علیہ السلام لا دغه دشمن نجات ورکو هیڅ وته سو نه ویل چارا غیر نکو چارا وننیو ولی کچ دعا ویل و ربی نجنی من القوم الظالمین اے الله د ظالم قوم نه مال نجات راکې نو کتا خپل دشمن د نه یره کې د خپل بدخوان یره کې د غل او د ډاکونه یره کې د بل څه د انسان د ضرر نه یریږي نو دا وایي چې ربي نجنی من القوم الظالمین طالب الله دغه دشمن نه خلاصې درک دا یو بهترین فنا چې سړی ځان د الله په پناه کې راولي او د ظالم نه او د ظالم د سازش نه ځان په پناه کې راولي نو دا کچ دعا ویلا او د دقیق زګینه ایست کې روان شو نو چرته لاړ ولما توجه تلقاء مدينة کله چې متوجه شو طرف د مدین ته موسی علیہ السلام
قال نوی ویلو عسى ربی قریب دچی رب زما ایهدینی راکی ماتا وخی ماتا سوا السبیل سیدلار سڑین لار رکشوی او دا لار نمعلوم دیگی نو دا دی ہوئی چی عسى ربی ایهدینی سوا السبیل یا اللہ ماتا سما لار راوخی بس دا با شارٹ کٹ لار لارشی دا تا پر سمی لار دا اغزگی کی چی بناشنا زی کی دے روان دے او لوکیشن و دا ندے معلوم تا بوسون دا چانا نشی کولے نو دے دی ہوائی چی عسى ربی ایهدینی سواء السبیل نو بس اللہ بہتا سما لار وخی موسیٰ علیہ السلام دا مصر نا روانش دا مصر نا مدین تا دا اتورزی سفر دے وشپی او اتورزی سفر دے موسیٰ علیہ السلام مدین طرف تروان شو شڑی دی بیابان دے صحراگانی دی سوک نشتا سوارلی نشتا کورون نشتا خوراک ور سر نشتے بور سر نشتا او دغشان روان شو نو چی روان شو نو دا دعائی ویل چی بس لار خراتا معلومه ندا خو یا اللہ سما لار راتا وخی نو چی التا دے دا تشپی مزل ورزی مزل وکو وشپی و اتا ورزی نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دلتا لکلی دی چی موسیٰ علیہ السلام دا مصر دا مدین تروانش لیس له طعام دا دسر خوراک نو الا البقل وورق الشجر ما سوا اغا واخا چی پری بدائی کی با ولیارو پری شڑو کی با شین شین واخا بے ولی دو دا بے خوارا او دا ونو پانے بے خوڑی ولی اتورزی او وش پیجی سڑی مسلسل مزل کئی نو خاما خاقا وگئی کی او دیم لکلی دی چی وکان حافیا موسیٰ علیہ السلام خپیال بخپیو فما وصل مدینہ حتی سقطت نعل قدمه وی کلچی دی مدین تا ورسیدو نو دا پیزار چی دینو دانو او یا چی کم وونا غش لیدل وش لیدل او بیخی خپیال بخپیو وگیو نو چه دغزگی تا لالو ورنجدیشو مدین تا نو ورورسیدو علتا یوکیو ما مدین دا مدینو بوخوال ورغی نو چه ورغی وجد علیه امه نو دا دلی کوی خواتا یوڑل ولی دلا او آغا خلقو سکول اغی خپل ساروی دایو بکول خوی دو چنه کئی ولی دی چی اغی دا خپل ساروی دیتا مخی تا ولار دی لخت ورسره دا او دا ساروی تا گی شوی دی او دوی کلک نیسی چی دی بولا مزی دی پسی ورغیوی دا ولی تاسو منی کوئی اغی و تاوی ویلو چی لا نسقی حتی یصدر الرعاء منتر اغا وقت پوری دیوی سارول او بنورکو چی واپس لارشی دا شپونکی کل دا شپونکی لارشی او دا دین کمی او بپاتیشی دا سارونا نو زمان ساروی بیا او بس کی اولی و ابونا شیخ کبیر زمان پلار دے او آغا دیر زیاد بودا دے دا آغا نارین بچی نشتا او منگا نونه دوارا نو دا دی دا اوبا چی وچی کمی پاتی شوی دا جوٹا اوبا نو زمان ساروی بیا دا اس کی نو چی اشپون کی لارا موسیٰ علیہ السلام راغے دا کوئین کمر گزار کو بوکی ورخکت اکڑلا او بیرا اوبرا وخی جولی دا غوی ساروی اوبا کڑلا خمار شو سید لارا چی کورتا ورسید دلتا موسیٰ علیہ السلام چی دا کارو کو نو بس ثم تولا الى الظل بیر سوری لانے لارے التا لاری یوانا و دا غید لاندے کیناس او چی سنگ کیناس
دغه ځای کې موسی علیہ السلام یو دعا ویله، هغه دعا یې دا ویله چې ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا الله ته چې ماته کم یو څیز رالېږې، که خوراک دی او که هر هغه شی دی چې ته ماته رالېږې، نو زه ګورې هغې ته حاجتمن یم، مال یې راکړه. بس دا کچه دعا یې وویله او د دغې ونې لاندې ناست جینکۍ کور ته لاړه. څاروي چې پلار ولیدل، هغه خو مشر سړی هوښیار، ورته ډېر زر ولې رالی او تاسو چې دی نو نن دا څاروي خو ډېر ماړه ښکاري، دا ولې؟ هغه ورته وویلو وایي هلته یو ځوان راغلی و، د ونې لاندې ناست و، موږ یې ولیدلو او بیا راغی او هغه ډېر طاقتور و، هغې هغه کاڼې یوازې اوچت کو لرې کو او بیا هغه غټه بوکه چې لس کسانو راخېجوله یوازې یې راوخېجوله، موږ هم اوبه وڅښلې، څاروه هم وڅښلې او بیا لاړ او د ونې لاندې بېرته کېناست. وایي ښه. نو موسی علیہ السلام دا دعا ویله چې کما ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پیزار نشته، ډوډۍ نشته او د شپې د تېرولو ځای نشته، جان پہچان نشته، خو دې یوې کچې دعا دومره انقلاب برپا کو چې کله هم د ونې لاندې دا دعا وویله نو الله دا دعا قبوله کړله او لاړ. چې جینکۍ کور ته لاړې نو پلار ته چې قیصه وکړه نو بیا ته هغه تپوس وکړو، هغه سړی څه شو؟ د ونې لاندې هلته ناست دی. نو زامن یې خو ونو، نو هغه جینکو ته ویې لاړ شئ، یوې جینۍ ته به کې وویل ته لاړه شه او دغه ځوان راوله. نو دی پسې ورغی. موسی علیه السلام خو هله چې ورغی ورته ویل پلار مې دې غواړي. موسی علیہ السلام انتہائی حیاناک و جنی ته ویلو چې ته به شاته په ما پسې راځې، زه به ستانه مخکې یم، که زمانه لار غلطه ده نو ته به شاته نه پړک وهي داسې یو لاس بل ته راواچې، نو زه به بیا تا ته ګورم، ته به ما ته په لاس اشاره راکې. ولې د سړي دپاره دا خبره دومره خطرناکه نه ده چې یو سړی د ازمري شاته رواني، خو د سړي دپاره دا خبره ډیره خطرناکه ده چې دا د صنف مخالف د ښځې شاته رواني، د زنانه شاته رواني. د دې وجې نه د مسلمان دپاره ضروري دا دي چې دا به حیاناکه وي. نو موسی علیہ السلام ته جنۍ راله او تمشي علی استحیاء، پیدل را روانه وه او ډیره په حیا باندې وه، په ځان باندې ګور صادر را اچولی و. ورته ویې ویل زما پلار تا غواړي چې تا له مزدوري درکړي د هغې کار چې تا موږ له کوم څاروي اوبه کړي دي. نو راغی نو چې موسی علیہ السلام ته ویل نو بیا به ست نه کوې بې ځای ځای ښه چې ډوډۍ دې نه وي خوړلي، څوک میلمه شي چا کا او ته یاره خوړلې مې ده، نو دوه نقصانه دې وکړل، یو دې دروغ ویل او یو در باندې به ناره تېره شي. نو چې د کوم څه ضرورت درته و نو هغه به کې، نو دغلته د شپې ځای نشته او تیاره را روانه ده او اوس موسی علیہ السلام الټه ستونه هم کولې، نو بیا به غټ نقصان ورته میلاوی دی. نو ایسته کې یکدم را پاسه، دی ورته نه ویل چې مزدوري نه علم، او بس لاړل. هلته چې راورسېدل نو کېناست، الیک سلیک وشو. موسی علیہ السلام چې رقم بوډا سړي سره کېناستو نو دا شعیب علیہ السلام او دا دو جینکۍ دا راغه نوڼه وي. نو ټول قصه ورته وکړه چې دا شان سړی مې په سوق والو، بیا را پسې فرعون را روانو، دا ځینې زه راوته رالمه دې مدین ته څه راته معلوم نو. هغه ورته ویل بس دې زګي ته راغلی چې دلته د فرعون سوا کوي اختیار نه چلیږي، ته په امن کې. ډوډۍ موډۍ پې وخوړله، د میلمستیا 3 ورځې میلمستیا وله ورکړه چې 3 ورځې دیر دی شعیب علیہ السلام پر کور کې کېناست، پاسید
نو دا ورته ډېر زیات حیانه ښکاره شو. نو د دو جینکو د خپل پلار ته ویلو وی بابا دا سړی ډېر زیات امانتدارم دی او ډېر زیات طاقتورم دی او مونږ جینکۍ یې څو پورې به بیزي او ګډې ساتو خو ته د لپاره تنخوا مقرر که او دا به مونږ له ګډې او بیزي ساتي. حیانات په دې وجه دی چې په لار باندې زه را روان وم نو ما ته ویل چې ته شاته شه او زه به مخکې روان یم. طاقتور په دې دی چې هغه کمر چې په کوهي باندې پروت و چې لس کسان یې اوچتئ هغه یوازې اوچت و. هغه بوقا چې د کوهي نه به اووه اتو کسانو راخېجوله هغه د یوازې راوخېجوله. او ورته ویل ډېره ښه ده. نو بیا یې کېنو موسی علیه السلام ته ویل دا دې کور شو زه به دله تنخوا هم در کومه او ته دا بیزي او ګډې ساته. ویل ټیک دی. په هغه کې برکات ولیدل. نو بس چې برکتونه پکې ولیدل د هغه حیا یې ولیدله نو بس فوري پړه کې دا راله چې یاره په دې دونونو کې یو دې له زه په نکاح ورکړم. نو یو ورځ یې کېنه ورته ویل موسی علیه السلام زما دوه نوڼې دي په دې دوو کې زه تاله یو په نکاح در کوم کومه چې ستا خوښه. موسی علیه السلام انکار ونه کو. ویل ټیک ده خو وایي ته به مهر د خپلې ښځې له ورکوې نو ستا سره مهر نشته نو ته به کم از کم 8 کاله بیزي ساتې او که 10 کاله دې وساتلې دا به ستا زمونږ سره احسان دا ولې 8 کاله له ځان سره ایثاره وکړو د دې لپاره چې بیخي د ده سره مانوس شي او بیا الله که دله بچي ورکوي نو هغه به هم دومره وي چې د تلو راتلو به قابل وي. ویل ټیک ده. موسی علیه السلام 10 کاله تېر کړل. بیا د هغې 10 کاله چې پوره شو نو را روان شو. بیبي د ځان سره را روانه کړله. کوهي تور ته چې راورسېدو هلته یو ځای کې په ونه کې رڼا ولیده. بیبي ته یې ویل ته کښېنه جمع دی یخني ده زه ورځم چې تاله یو سکروټه راوړم یا اور راوړم او یا کله چا کوري نو هغه ته به زه ووایم چې مصر ته کومه لار لا تلې ده چې لار ته یې زده کړم. هلته چې موسی علیه السلام ورغی نو الله ورته آواز وکړو چې پخلعن علیک پیزار دې وباسه انک بالوادي المقدس طوا ته په یو پاکه وادۍ کې ناسې او انني انا الله زه الله یم تعالی می کتاب درکو تا پیغمبر جوړو او ورته لاړ شه او د فرعون دربار ته حاضر شه هغه ته د اسلام دعوت ورکړه. دا بیا هغه سره مقابله رااله. فرعون الله په سمندر کې غرق موسی علیه السلام له الله غلبه ورکړه. نو دې کچې دعا څومره انقلاب پیدا کړ. ویل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. کور وته میلاوش نحر ډوړی وته میلاوش نوکری نو نوکری وته میلاوش تنخواه وته میلاوي دا وعده نو کړي خزه وته میلاوش او بیا چې راتلو نو بیا وته پیغمبري میلاوش او بیا چې د فرعون مخله ورغه مقابله وسو وکړه نو الله ول فتح او غلبه ورکړه. او دعا څومره کچه ده ان ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. په سورۃ القصص کې دا دعا الله ذکر کړی دی د دې امت د پاره. خلک په نوکرو پسې ګرځي هغې باندې په لکونو رشوتونه ورکوي او بیا د هغې کې د یو حقدار حق په هغې کې په عمال کې نو ستا دپاره دا دنیا دا باقي ژوند دا ټول د حرامو شو. تا خپل ځان تباه و برباد کړو بچی دې تباه کړله. د دې وجې نه تعلیمونه خلک د دې لپاره حاصلوي قابلیت خلک د دې لپاره حاصلوي چې زه د رشوتونو او زه د دغه نه ډیمیریټ نه ځان بچ کم حلال کاروبار وکم حلال نوکري وکم چې زما په دې باندې ژوند مزیدار تیر شي. دا دعا غواړه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. الله بخښته نوکري درکړي بغیر د رشوت نه وی درکړي بغیر د سپارښت نه وی درکړي. که کور ښایسته غواړي نو ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وایه. خلق راضی مونته وي یاره رشتې نه کېږي د جنکو رشتې بندې دي د هلکانو رشتې بندې دي. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. دا وایه الله به درله دغه ټولې دروازې کولاو کې. خو یو پیر یادونه چې یو پیر دی ویلو مازدیګر را روانې
هغه مولوی سے ما خو نه دوا ویلی سونش یو ورځ نو روزانه وایا په میاشت وایا په سونو پیری وایا په زرګونو پیری وایا او بیا ګوره ان شاء الله الله به مونږ او تاسو له دې هغه برکات راکړي چې په دې خپل ژوند کې به مونږ ته معلوم شي. دا درې دعاګانې د موسی علیه السلام دا ما ویل یو دا چې څوک ګناه وکي او دا دعا وایي رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، الله ولا ګناه پوری معاف کړي. څوک د دشمن نه د بچاو د پاره روي چې رب نجنی من القوم الظالمین، الله ولا نجات داغین ورکي. او دریم دعا دا چې څوک دا دعا وغواړي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الله بوله ډوډۍ ورکی، الله بوله ساک ورکی، الله بوله کور ورکی، الله بوله نوکری ورکی، کاروبار به مزیدار شي، په دکان کې به برکتی، په کاروبار کې به برکتی. کله چا وعده نه کړي الله بوله حلال او حیاناکا خصم مول ورکی وفادار او شپګم پیدا دار چې دا سړی والله نیک کی نیک او وما پیدا دار چې الله بولا غلبم ورکی په دنیا کې به وزلي. الله دې موږ له دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.